اذان نه بغیر مونږ کول څنګه دي زموږ عزتمندو؟ نو یو خو او بله خبره دا ده چې ښځه اذان کولی شي که نه شي کولی. زموږ عزتمندو دا دوه خبرې دي. نو یو خبره خو دا ده چې دا ښځه اذان کول دا چې کوم دی نو په اسلام کې نشته، لکه راغلی نه دي ښځه به اذان نه کوي. صحیح شو؟ او هسې هم دی اواز چې کوم دی نو پرده په دې وجه باندې. دویمه خبره زموږ عزتمندو دا ده چې د اذان نه بغیر جمع کول چې کوم دی نو دا اذان خو کول سنت دي او د دې نه بغیر چې ته لمونځ کوې نو دا ته سنتو تارک ته ګرځې په دې باندې که نه. نو په دې وجه موږ ته پکار ده چې موږ خامخا اذان کوو. که چا اذان ونه کړو د قصد یې ونه کړو سخت ګناهګار وي، ځکه چې دا خو چې کوم دی سنت مؤکده دي. یو ځای کې چې کوم دی محله کې اذان شوی وي، جومات کې اذان شوی ته کور کې یا بیټک کې حجره کې څوک جمع کېږي جمع ته شوې ده او دې جمع کوي نو که بیا ونه کړي بیا ګناهګار نه دی. لیکن په جومات کې جمع کېږي اذان نه دی شوی او څوک نه کوي نو دا سخت ګناهګار دی. دا خبره ده چې فرض نه دی. که چېرته یو پیره چا خیال نه څه مسله داسې راغله او اذان یې نه وکړو جمع یې وکړه نو بلکل لمونځ شوی دی، څه مسله پکې نشته. اکثر ملګري دا سوال کوي چې یاره دا چې اذان خو نه شوی دا مونځ موږ دوباره وکړو. لا دوباره نه، دا خو فرض نه دی، بس پاتې شو نو بس پاتې شو. خو آینده انسان خیال کوي چې اذان ته نه پاتې کېږي.